بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبره به کوو د افغانستان او د پاکستان، خو یو اهم خبره به کوو چې زموږ کوم سابقه وزیر اعلی علي امین ګنډاپور صاحب و، د هغه لخوا څه بیانات مخې ته راغلي دي، په دې باندې به هم خبرې کوو. دې سره سره چې کوم د افغانانو غیر قانوني افغانانو کم کډوالو کم پوزیشن دی، هغه کم ځای ته ورسېدو در دې دم ویلی کېږي دا چې څومره افغانان تللي دي او څومره موجود دي په پاکستان کې یا بالخصوص په خیبر پښتونخوا کې، او آیا چې کومه سختي د وفاق وه نو هغه سختي صوبه کې شروع شوې ده که نه شروع شوې. په دې ټولو خبرو کولو دپاره موږ سره صحافي کامران شاه صاحب موجود دی. کامران صاحب ننني پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. مننه جی. کامران صاحب لومړنی به راشو زموږ چې کوم سابقه وزیر اعلی علي امین ګنډاپور صاحب و، د هغه لخوا څه داسې بیانات راغلي چې نن سبا ډېر په سوشل میډیا باندې خواره دي د افغانستان په اړه؟ د افغانستان حوالې سره بیا د خیبر پښتونخوا د موجوده چې کوم انتظامیه یا حکومت دی د هغې د یو دروغو خلاف دغه څیز راغلی دی، او د پاکستان افغانستان ترمنځ چې دا کومه مسله جوړه شوې ده، په کوم څیز باندې جوړه شوې ده، هغه د هغې لکه په دغه کې بوتو چې خلاصه یې کړې ده، خبرې انکشاف یې کړی دی. علي امین ګنډاپور ډېره موده پس چې کله نه هغه د وزیر اعلی د څوکۍ نه لرې شوی دی، نو ډېره موده پس قومي چې کوم نشریاتي یا اشاعتي ادارې دي هغې ته یو بیان ورکړی دی، او په هغې کې دا ویلي دي چې یاره د موجوده حکومت چې کومه خبره کوي یا د افغانیانو د نه اوښکو جوازونه لټوي، نو په هغې کې دا ده چې ثبوتونه چې کوم دي نو هغه مخامخ پراته دي، او دا بار بار صوبایي حکومت ته د هغه په وخت کې مو اوس هم دغه څیزونه کنوی شوي دي چې یاره د افغانستان چې کومه خاوره د هغه د پاکستان خلاف استعمالیږي، د پاکستان چې کوم قبایلي علاقې دي، مرج ډسټرکټ دي یا زموږ جنوبي اضلاع دي یا د صوبې نورې علاقې دي، په هغې کې د افغانستان د طرفه یو قسمه دراندازي شروع ده، او د هغه ځای نه چې کوم وسلوالې ډلې دي هغه په پاکستان کې او په خیبر پښتونخوا کې خصوصا اپریټ کوي. حالات دې حد ته رسېدلي چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي اضلاعو کې د ماښام تیرې خورېدو نه پس د قانون یا د حکومت عمل درآمد په نظر باندې نه راځي، او د هغې ټول ثبوتونه علي امین ګنډاپور دا په خپل بیان کې ویلي، د هغې ټول ثبوتونه وقتاً په وقتاً صوبایي حکومت ته ورکړی شوي دي، زما په ټایم کې او اوس هم ورکړی شوي دي، او صوبایي حکومت په دې د کنټرول کوشش کوي. چې کله دا ثبوتونه ورکول نو د علي امین صاحب په وخت کې ولې په دې افغانیانو باندې سختي ولې نه راتله؟ دا خبره هم ډېره اهمه خبره ده، او دا خبره په دې ځای باندې اهمه ده چې علي امین ګنډاپور هم دا خبره کړې وه چې یاره د افغانیان چې کوم دي که دوی په خپله خوښه باندې د خیبر پښتونخوا پرېښودل غواړي، خپل ملک ته تلل غواړي، خو صوبایي حکومت به دوی په زور باندې نه وباسي، خو تر هغه دمه پورې، تر هغه ساعته پورې د وفاقي حکومت له طرفه د افغانیانو چې کوم ریفیوجي سټیټس و هغه ختم شو. مختلف قسم کارډونو، مختلف قسم شناختونه چې په هغې باندې افغانیانو په ټول پاکستان کې او بیا په تیره تیره په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوو او لا اوس هم ژوند کوي لګیا دي، نو هغه وخت کې دغه بله خبره که زه دا وکړم چې علي امین ګنډاپور په خپل وخت کې حتی الوسه کوشش کړی چې قامي ادارو سره یا چې کوم زمونږ فوج دی هغوی سره مخ په وړاندې خپل تعلقات برابر کړي او مخ په وړاندې ورسره لاړ شي، خو د پارټۍ د طرفه یو پریشر هم په هغه باندې، او یقینا چې دغه پریشر و چې هغه یې دې فیصلې ته نه جوړو چې یا خو دلته د هغه خلکو خلاف اپریشن وشي یا د خلک په زور د خیبر پښتونخوا نه اوښکلی شي، او د هغې نتیجه دا شوه چې ټول پاکستان نه د بلوچستان نه خو ډایرکټ د هغې خپل چمن بارډر په لاره باندې هغوی چې کوم خلک وو د هغوی د ویستو انتظام کړی و، هغه وتل روان وو د پنجاب او د کراچۍ نه څه خلک خو د چمن بارډر په لاره باندې افغانستان ته فیملیز تلل، او څه د خیبر پښتونخوا په طرف هغوی راغلل، دغسې د پنجاب نه چې څومره فیملیز څومره افغان مهاجرین وو هغه وخت کې افغان چې کوم ولسي وګړي وو هغه خیبر پښتونخوا ته رالل، او په خیبر پښتونخوا باندې یو وارې بیا یو ډېر غټ بوج جوړ شو. یو خوا په خیبر پښتونخوا کې د امن او امان وضع خرابه ده، دویمه دا وه چې څه په لکونو مهاجرین خو دلته اسیم وو، او د ټول ملک په سیر په خیبر پښتونخوا کې دوی تعداد زیات و چې لا نور پې هم رالل، نو زمونږ چې کومه معاشي ډانچه وه، زمونږ چې کومه کاروباري ډانچه وه، هغې ته ډېر زیات نقصان ورسېد او په هغې باندې ډېر بوج راغی. د دې ځای نه څه خلک خو لاړل ووتل،
څه خلک اوس هم په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي او د دې ځای نه د وتو نوم نه اخلي. او که تاسو د افغانانو خبره کومه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې اوس هم پراته دي ژوند کوي لګیا دی، خو افغانان یو ګیله کوي لګیا دی، او ګیله دا ده چې وایي پاکستان موږ سره د مېرنۍ مور سلوک کوي. نو آیا حقیقت دی دا؟ نو شاه صاحب تر کومې پورې به لکه دوی د بل په سټ باندې سواره ناست دي؟ مېرنۍ مور سلوک څه ته وایي؟ او د ستاسو د طرفه چې په پاکستان کې کوم کاروایانې کېږي، خلک مري، زمونږ فورسز مري، زمونږ پولیس دي، زمونږ د فوج ځوانان دي، په هغې باندې حملې کېږي. 13 شپه هم یو حمله شوې وه. څه قصور دی؟ موږ هم عام ولس خلک یو، مسلمانان یو. دې کې زه راته یو خبره وکړم، په خیبر پښتونخوا کې چې د دهشتګردۍ نه واله عام درته سټریټ کرایم خبره کومه چې په هغې کې شوکي دي، په هغې کې ډاکي دي، په هغې کې په لارو کې خلکو نه موبایلونه او داسې نور قیمتي سامانونه اخیستل دي، مرګونه یې ایون قتل و غارت چې کوم دی پیسو باندې، په دې ټولو کې د 80% نه زیات افغانیان ملوث دي. صحیح. دا د پولیس د آن ریکارډ خبره ده چې د 80% نه زیات پکې افغانان ملوث دي. چې کوم پریس کانفرنس ته موږ لاړ شو، چې کوم دغه ته موږ لاړ شو، که په هغې کې د اغوا مسلې، که په هغې کې د موبایل سنیچنګ مسلې، که په هغې کې د په ډزو د ویشتو مسلې، د افغانیانو نه به 1-2 کسان په دغه ګینګ کې خامخا شامل. یعنې موږ دا ویلی شو چې افغانیان پاکستان سره مېرنۍ مور سلوک کوي. افغانیان لکه دا اوس تجزیه کولی که نه، اوس په داسې صورتحال کې چې ته ورته وګورې چې په ټول او صوبایي دارالحکومت دغه د ټول نه زیات په نښه باندې مختلفې لارې دي، مختلف لکه دا وګوره د صوبایي حکومت چې کومې پوش علاقې دي، په هغې کې هم د جرایمو شرح کې 1 په 2 اضافه شوې ده. او د دې خلکو پہچان هغه وخت کې وشي چې کله پولیس یا خو دغه ګینګ ونیسي او یا چې دی نو د هغې کسان ونیسي، نو د هغې نه دا پته ولګي چې په دې کې افغانیان شامل وو. نور خو داسې مخامخ خو دغه نه کېږي، ځکه چې 45 کاله وشي چې دلته پراته دي، نو زمونږ خو د دستور ژبه زمونږ هر څه یو شانتې دي، او بیا دا دریم نسل د دې دلته په پاکستان کې پیدا شو، رالوی شو، نو د هغې داسې خو پته نه لګي، نه یې په تندي باندې ولیکلي چې دا افغانۍ دی، خو څه ناڅه دغه د هغوی روزي. بله خبره دا چې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم زمونږ معیشت دی، هغې ته هم دی لکه چې په هره طریقه باندې خو ډېر لوی نقصان ورته ورسولی دی، او اوس هم په دې باندې یو ډېر غټ بوج دی دې طرفه. بله خبره دا ده چې لکه وایي چې عمر د ډېر شنو تر کمې، نو آخر خو به دغه خپل ملک ته ځئ که نه، نو دې کې د مېرنۍ مور څه سلوک چې تاسو ته بار بار ویلي کېږي، لکه موږ چې به تلو یا اوس هم ځو د ایرپورټ بازار کې چې دا کوم دغه دي، هغې ښه ټیک ټاک بدماشي نه کوي چې موږ خو نه ځو خپل ملک ته، ښه ټیک ټاک بدماشي کوي. لکه دا خبرې هم پکې کېږي چې دا ټکه پورې دا زمونږ دی، نو چې دا ټکه پرستا ده. هغه خو بیا دا معنی ده چې جلال آباد هم د پاکستان نه دا یو کس نه دی، دا یو کس نه دی، دا ټول سوچ دغه کمران صاحب لږ شانتې راته دا واضحه کوي چې کوم زمونږ افغانیان وروڼه دي، دا آخر خپل ملک ته ځي ولې نه، غاړه ولې نه ږدي، وجوهات څه دي؟ د ټولو نه لومبۍ غټه وجه خو دا ده چې هغې ته دلته په پاکستان کې که د ژوند لحاظ سره ووایې، که د کاروبار لحاظ سره ووایې، که داسې نور د سهولیاتو لحاظ سره ووایې، نو هغې ته پاکستان چې دی نو یو جنت دی. صحیح. بیا خیبر پښتونخوا کې د هغې غټ غټ کاروبارونه دي، او د دې ځای نه چې دی نو هغې بهر ملکونو ته هم ځي، او ښه په فخر سره بیا هلته دا وایي چې زه خو افغاني یم، خو د دې ځای نه ځي. نو د ټولو نه لومبۍ څیز خو چې دی نو کاروبار دی، او امن امان خو خیر زمونږ دپاره هم څه دونه ښه نه دی، خو به هر حال د افغانستان په نسبت دلته بیا دلته چې دوی کوم کاروبارونو سره منسلک دي، نو هغې زیاتو کاروبارونه افغانستان کې بین هم دی. دغسې که د دغه خلکو دغه وګورو، فنکاران وګورو یا آرټسټان وګورو، هغه هم په پاکستان کې پراته دي. دغسې ټرانسجنډر کمیونټي یو ډېره لویه حصه په پاکستان کې پرته ده، په دې په انتظار ده چې موږ د پاکستان نه بهر لاړ شو. نو دا ټول څیزونه داسې دي چې معیشت دی، امن و امان دی، او سهولیات دي، د هغې په وجه باندې دلته پراته دي، او ښه ټیک ټاک ژوند کوي لګیا دي، او 45 کاله ډېر لوی عمر دی، دلته خپل جایدادونه هم شته، خپل کاروبارونه هم شته. نو هغه اوس خو ته خیر صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت له طرفه ورته دا ویلي شوي دي چې تاسو خبره له راځم کامل صاحب دا راته ووایي چې اخرنی سوال کومه معذرت سره، دا راته ووایي چې 31 اګست ولا اخرنی ډیډلاین بیا ورکړلی، مونږ ویل چې ډیډلاین به نه ورکړلی کېږي، خو د صوبې لخوا 31 اګست چې کوم دی ورته اخرنی ډیډلاین دی، چونکې تاسو ځئ راځئ پریس کانفرنس یې کور کوي، کرایم بیټ تاسو سره دی،
سوی فورسز سوی چې اخرنی ډیډلاین مونږ ورکړلی شوی دی، دې نه بعد به څه کېږي؟ که دې نه بعد هم دی نه ځي نو بیا به سي لایمل به سي. ګوره جی د دې نه پس چې دوی نه ځي نو دوی خو د ډېر مودې نه غیر قانوني قرار شوي دي، بیا به لازمي طور باندې وفاقي حکومت د خپل طرفه دغه کوي او هغوی شروع کړي هم دي. دلته چې کوم کاروباري خلک دي د افغانیانو نو د هغوی یو لیست یې مرتب کړی دی، دغسې نور هر څه هغوی سره دغه پراته دي. آخري اکشن به دی چې بس په زور به نیسي او دغسې به د باډر ناخوا ورولي، نور خو ورسره څه حل نشته. ځکه چې ته بار بار یو سړي ته وایې چې یار وروره ته خپل ملک ته لاړ شه او دا سهولت هم ورته ورکوي چې داسې ملت په نورو ملکونو کې وي چې مخکې به نه په نورو ملکونو کې داسې ملت چېرته دی. د امریکې حال ته وګوره، هلته چې څوک دغه شوي دي هغه ټولو باسي لګیا دي. پرون یو لیست راغلی دی او ډېر زیاتو ملکونو خلک چې دین په امریکا باندې بین کړي شوي دي. اوس که امریکا سوپر پاور د کار سره پاکستان هم خپل یو دغه لري او خپل سالمیت دپاره به هغه کار کوي او خپل دغه دپاره به کار کوي. نو آخري حربه خو همدغه کیدی شي چې بس دوی په زور باندې وباسي او اوس هم هغې ته ډېر سهولیات په دې کې ورکوي چې کوم خلک روان دي د هغې یو کس په مخ کې ځي هغه به بس خپل رجسټریشن کوي او نور پکې هېڅ هم نشته، بس هر څه ځان سره وړی. خو لکه خبره دا ده چې مونږ پرېږدی که نه، هغه پښتو کې وایي خدای پاک اوس مې دا سپی د پیشو نه خلاص کړې. نو مونږ سره هغه چل شوی دی چې اوس مونږ وایو چې خدای پاکه مونږ اوس د دوی نه خلاص کړي چې دوی خپل ملک ته لاړ شي او په کار هم دا ده چې خپل ملک ته لاړ شي، خپل ملک آباد کړي. ستا ملک کې به جګړه وي نو لکه ټول عمر با پروت دی. بله خبره دا چې په ایران کې کم خلک وو هغه ایران چې دی نو ډېر مخکې دغه کړي دي. په ویزو چې کوم خلک تللي اوس موجوده چې د ایران کوم صورتحال دی په هغې کې هغه ویزو والا خلک هم هغوی راوښکل. ښه داسې ګاونډي چې څومره ملکونو ته دا خلک تللي دي که په ویزو باندې او که په مهاجرت کې هغه مهاجرت والا خو ډېر مخکې وښکلي او چې کوم په ویزو دی دغسې ورته پاکستان هم وایي چې ته خپل ملک ته لاړ شه او د هغه ځای نه بیا پراپر ډاکومنټ سره په ویزه باندې راشه. ته یو افغاني دلته کاروبار کوې که هر څه کوې ستا د ویزې به خپل یو میعاد وي که سبق وی خو دا ده چې خدای ته وګوره بس دې لاړ شه. ډېره مننه کامران صاحب او دغه پروګرام زه هم ستاسو په دغه خبره باندې ختموم چې پاکستان دومره ظلم چا سره هم نه کوي. دا تقریبا زما په حساب سره 4-5 تاریخ دی چې تاسو له بار درکوي اخرنی ډیډلاین درکوي چې تاسو خپل ملک افغانستان ته لاړ شئ او خپل ملک آبادول هم غواړي چې سړی لاړ شي خپل ملک آباد کړي. او څنګه چې کامران شاه صاحب خبره وکړه په اخره کې چې پاکستان دغه وایي چې تاسو خپل ملک افغانستان ته لاړ شئ، بیا خپل ډاکومنټس پوره کوي، په ویزه باندې راشي، که خپل کاروبار کوي که هر څه کوئ نو تاسو باندې به هېڅ قسمه پابندي نه وي. دا زموږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم در اجازه تلوي الله پامان.